الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. مخینی درس کې د قرآن مجید د فضایل مبارکه خبره شوی و. چیرې دا قرآن ویل مونږ د پاره ولې لازم دی چې رب سره زمونږ څومره ربط پیدا شي، څومره الله سره نږدې شونو. د دې لوی کار دا دی چې دا قرآن مجید تلاوت زیات کوو. قرآن مجید افتتاح د سورت فاتحه نه شوې ده. د دې نه مخکې تعوذ او تسمیه ذکر کیږي چې مونږ ورته اعوذ بالله او بسم الله وایو. تعوذ د دې لپاره ویل کیږي، اعوذ بالله د دې لپاره ویل کیږي چې د شیطان نم پناه راشو، دا زړم رب ته متوجي شو، رب ته مقرر شو. الله رب العزت ته بالکل داسې متوجي کینو د شیطان وساوس زمونږ د زړه نه ختم شي، نو دې د وجنه مونږ اعوذ بالله وایو. دویم بسم الله چې وایو نو دا د برکت لپاره وایو. تفسیر حقانی لیکي به ابن مردوی قول راخلی چې ابن عباس سے فرمای وی رب ذوالجلال وی چې کله مې بسم الله پیدا کا او وی چې کم سړی د بسم الله نه ابتدا وکا وی د باغ کار کې به برکت وي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی چې د کم کار ابتدا د بسم الله نه وکي نو باغ کې به برکت وي، او کله بسم الله نه دی اون کنو صحه د بره باغ کې نقصان وي. ګوره چې خوراک کې بسم الله وایا، کپڑے چې بسم الله وایا، چردراوانی بسم الله وایا، د یو دکان د تالی چابی در سره د دکان کولاوي بسم الله وایا. په هر یو کار کې بسم الله ویل د الله نوم اغستل د برکت نه خالی نه ده. ډیر عجیب فضایل دي د بسم الله د الله د نوم. ګوره د هر یو شی خپل یو روح وي، لکه د انسان روح شته، داسې د دنیا کې چې څه شته د هغې روح شته، خو د دنیا روح چې کوم دی هغه د الله نوم دی. ځکه چې حدیث کې راځي لا تقوم الساعة حتى يقال الله الله. قیامت به تر هغې پورې نه راځي چې تر کومه پورې په ځمکه د رب نوم اغستلی کېږي. نو دا الله دا نوم چې کوم دی دا یو روح دی. امام رازی رحمت الله علیه یو ډېر عجیبه خبره لیکي، فرمایي وي موسی علیه السلام یو ځل الله رب العزت ته وایي وی الله وی دی فرعون چې د خدای دعوه کړې ده او محل جوړ کړی دی، وی الله سره د دې محل په دې ځمکه کې نه باسه. وی موسی وی لګ دی فرعون د دې محل د پاسه وګوره زمان نوم لیکلی شوی دی. وی تو خو د فرعون د دعوی ته ګورې، خو وی زه د دې خپل نوم لاج ساتم، خپل نوم ته ګورم، ځکه دا بلډینګ په دې ځمکه کې نه ورنه باسم. که چرته داسې نه و نو بالکل به مې ختم کړی و، نیست و نابود کړی به مې. نو د بسم الله فضایل ډېر عجیبه دي چې کم یو کار ابتدا مونږ کوو، افتتاح کوو، نو د الله د نوم نه به کوو. قیصر روم خط رالیږي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته، ته یا حضرت وی په سر مې درد راځي نه خکېږي، وی داسې ناشنا درد راځي چې دغه درد نه لیولی کېږم. هغه ورته یو پټکې په تحفه کې ورکړي چې دا په سر کې درد به دې ختمېږي، دا په سر باندې ساته. چې هغه به پټکې په سر کو درد به ختم شو، چې پټکې به لرې کو بیا به درد شو. یو ځل یې کولو کو چې څه دي پکې چې وی کته بسم الله الرحمن الرحیم پکې لیکلی شوې ده، کلمې پکې لیکلې وه، د هغې د وجې نه به د هغه د سر درد بالکل ختم شو. بشر حافي یو شرابي پاتې شوی، دا د شرابي چې عادتي شرابي به و، دی به شراب خانې ته تلو، هر وخت به شراب څکل، نو الله د ده ژوند بدلی. دا بعضې وخت کې الله رب العزت خلکو لبانه ګوري، په لاره ګوري یو کاغذ ټوکړه پرته ده چې وی کته په هغې کې کلمه لیکلی شوې ده،
بسم الله الرحمن الرحیم پکې لیکل شوی در واغسته دا سزه ورته ملونه شو چې هغه چرته پاک ځای کې کېدم نو په خوا به کا نیکو کا چرته بد بوټولو به دا پټکیوال نو بس سر نه رومال تو کړه پټکیواله بس هغه کې یې خلا شراب خانی ته نه نوتو چې دې سره وسو کمره پدې کې خو دا کلمه پرته دا الله نوم دی اواز سړی کډیرم بچی کنه خو اغله ګډیره حیا پکې وی د خدای نه نو ته کې هغه د الله رب العزت نه حیا وا چې څنګه تلونو هغه پټکی وي سو د شراب خانی بهر کې خو شراب خانی بهر زوړند کو بیا چې راوته هغه پټکی وا چلو روان شو د شپې په خوب کې ویني چې خدای د هغه ژوندۍ بدلې سار چې ګوري په شرابي بشر حافي بیا چې کم دا زمانی لوی لوی زبرګان دي نو هغه ته الله تعالی کشف کوي چې بشر حافي لور شي کم بشر حافي بیا خو شرابي دی ویننه شرابي نه ولی دی د خدای د نوم لاج او ساتلو خدای ولی کو نو الله تعالی ابتدام د کلام ابتدا چې د برکت طرف نه راځي نو بسم الله الرحمن الرحیم ځکه چې په دې کې د الله تعالی عام او خاص دوه رحمتونه ذکر کیږي یو صحابي دی صحابي په لار باندې روان دی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ په لار باندې یو دوه منافقین دی ورسره ورته وي موږ ستاسو د سفر مرګري کیږو بس دوه روان شو ورسره چې داس یو زه ته ورسېد یو بیابان دی یو ویرانی دی یو میدان دی الته راونی وو خنجر ورپسې رويستو تورې رويستا ارسه ته واغسته ورته وي تش دې پدی باندې وجنو چې ته په پیغمبر دی ایمان لوړې ته چې دا برحق پیغمبر دی اخو منافقانو ظاهرا خو ځان اسلام کې داخل کړو نو دې आवाज کې یا رحمان غسنی یا رحمان زما مدد وکا دویم आवाज کې یا رحمان غسنی یا رحمان زما مدد وکا چې دریم आवाज کې یا رحمان غسنی نو یو شاه سوار په اس باندې سور سړی را روان دی او تور ور سره چې څنګه راځي یو نم سر کټ کوي بل نم سر کټ کوي دی ورته وي سو کې کم زین راغی وی زه فرشته یم وی پیلنې आवाज دی چوکو وی زه په اوم اسمان باندې نو وی زه پیلنې اسمان ته راغم وی دویم आवाज دی چوکو زمکه لراغم او دریم आवाज دی چوکو زه تاسو سره ودرېدم وی الله راته ورشه مدد یو که زمانو مې اغسته دی مدد غواړي پزړه کې هغه د الله تعالی حقانیت پیدا کول دي زمون په معاشره کې ممکن نفاق زیات شوی دی منافقت زیات شوی دی په خله به یو سره یو شان دیو چې بل سره بکینو یره بس هغه به بد شروع کی چر دی پلانې کې خدای بونه دی زه خو ور سره اسه ناستم هغه نفاق زیات دی زړه کې ګندګي ډیره پرته ده نو دې د وجنا کچرته مونږ قرآن تم کینو نړم تنګي هغه لذت را لنه راګي اسید ابن عزیر رضی الله تعالی عنہ د شپې قرآن مجید تلاوت کوي یو استه چې د قرآن مجید تلاوت کولو خوان به دغه سونه هغه پتر پکو شو دبه تلاوت بن کو خوا کې وسره زوی پروت یا سينه چرته هغه د خپلاند نه کی سار لاړو حضور پاک ته یا رسول الله ویدا سه ماجرا سره شوی د چې تلاوت شروع کم اس پتر پکو شي ویو سید استاد د قرآن هغه یو لذت ده هغه یو مزه ده چې د اسمان نه فرشتي را کو شوی است تلاوت اوریدو او کچرتا تا دا تلاوت نوې بند کړي نو سحر به د خلک چې مانځل راته د ټولو به کتلی چې فرشتي ناستې ستا تلاوت ته نو دا هغه لذت دی خوند به ولا ورکولو چې تلاوت به کول که مونږ قرآن راوالو ړوم تنګېږي که مسجد ته ننوځو مسجد کې مړه تنګېږي که امام یو 2 منټه لیټ شي هغه ته مړه تنګېږي چې یاره زما خو کارونه دي خو افضل دي لمونځ خو بس په ما باندې یو بوج دی دا قرآن راخلم دا په ما باندې یو اضافي بوج دی حسن بصری رحمت الله علیه د يهودي مرګ روان دی يهودي مری دی ورته وی ګور اوس به مړ شي کلمه وایته ته پته چې په حق دین باندې نه ورته کلمه هم څه بوشي جهنم نو بچي وی سیره مې نشته جهنم وی څه شه ده سوزم بم او ورته وی خدای به د ناراضي شي چې خدای راضي شي صبر را لراکې وی جنت بر لراکې وی ګارانټي راکې حسن بصری رحمت الله علیه ورته او ګارانټي درکو ورته وی خزوی دا څه چلو کا وی په یو چټ باندې ولیکا چې ز کلمه وایم خدای اون به خلم قیامت پر ورځ بتا رانی سم
حسن بصری رحمت الله علیه خطر پانه راواغه ورته پیولي کله چټي ولا ورکو دا يهودي مړ شو په دې حالت دا مرګ په حالت کې پروت دی چې کله د وفات شو دا وصیت کو په هغه وخت کې چې زمړ شم په قبر کې با زما د سینې د پاسه دا یو چټ خخوي بس دا کې دی حسن بصری رحمت الله علیه پریشان چې دا مې څوک زه د خپل ځان نه یم خبر پته نشته خدای به مې د بخنه فیصله کوي کنه به مې کوي او ما خودم را لوی دا او کچیر زبد ذمہ ما تشبیه حسن بصری رحمت الله علیه خوب ګوري چې خوب کې ګوري هغه يهودي سره ملاقات شو خدای در سره سم معاملې وکړه وی راستا په چټ خدای وبخله او یې مړ وي ته دومره یاري دی ویواله دا چټ ته واپس واله وی سار چې پاسه ما چټ مې پسینه پروتو نو هغه د ایمان تقویت ته د ایمان طاقت ته دا قران مونږ ته دا وی چې نږدې شه خدای سره الله وی دا وایا ما سره د خبرې کول دی او د دې لذت چې کراواله مزه والا بیا ډېر عجیب ده یو ویل دی یو بيزان کول دی په مخ د زمکه باندې چې قران مجید نه افضل کتاب نشته چې ډېر راغلی ټول منسوخ شوی دی مامون رشید بناستو هغه به کله کله د مجلسونه لګول د قران مجلس یو عالم به راوختو بل به عوام بناستو هلان کې بادشاہ یو ځل یو مجلس لګولې دی یو کس راځي هغه د اسلام په باره کې ناشنا تقریر کوي چیرې د اسلام افضلیت دا دی د حقانیت دا دی او قرآن مجید نه په دنیا کې بهترین کتاب نشته چې څنګه دا هر څه وکړو او یره داسې ناشنا عالم او ورته وی راځه عہده در کوم سو عہده وزارت عہده در کوم مالیات عہده در کوم څه غواړي در کوم او ورته وینا وی زما پړه کې یو شک دی وی زه مسلمان نه يهودي ام وی دا څه وی ته سره يهودي کېدې نشي وی زما پړه کې د قران مجید باره کې شک دی چې دا کله اوته به برازم دا کس غیب دی لاړو یو کال پس بیا داسې مجلس لګي کال پس بیا راځي چې کینا سو بیا د قران مجید باره کې خلک په پوښتنه چې دا خو هغه زوړ عالم راغلی او تکړه عالم نه مامون رشید ورته وی ته خو بیا راغی وی هغه شک ته دړه نه وته وی وی څنګه وته وی زه خط نویس یم خپل خطات کوم په سونا باندې کوم چاندې باندې کوم خسته لیکل کوم وی تورات مې ولیکلو یې بیخ مې ولويست وی مې بل ځای کې ولیکل ځان نه مې پکې خبرې ولیکلې وی چلته مې یوړو وی پټولو کې ګران قیمت رانه واغست زبور مې ولیکلو وی غیر نه د اغینه زیات ګران واغستو وی انجیل مې چولی کلو وی امه خو خسته خرڅ کو وی عالمان په نه پوهیدو وی قرآن مجید کې می تحریف نه دی کړی وی صرف می دا شوګه چې ابتدا د سورته فاتحه نه کیږي نو ما د سورته بقره نه وکړه د سورته ناس په ځای می سورته قارعه واچولو د سورته قارعه په ځای باندې می سورته کوثر واچولو خو چې څنګه مدرسې ته ورننه او د مغیبی نیسه نو یې راغ عمل را سره وکړه کنه وی چې چا کړي نو وی ښا ته د په قرآن کې را دو بدل کې نو د دین ما ته حقانیت پته ولګی دا د قران د نزول ګور عجیب اسباب دي دا څنګه چې بس دا قران مجید په یو مخ باندې ټولو داسې په ترتیب باندې نازل شوی دی یو ځل حضور پاک جبرائیل امین نه تاسو کې وی ته چې دا قران مجید مال وروړي نو دا څنګه وروړي یا رسول الله وی چې کله دا قران مجید یو آیات یو سورت یا صحیحه نازلېږي په اسمانونو کې زلزلې راشي وی ټول بیوش شي ټول فرشته بیوش شي وی ټولو کې اول زیم چې سر راوچت کوم وی چې سر راوچت کوم د قران مجید چې کومه هغه حصہ ده وی الله رب العزت هغه حصہ مال راکی او وی زره وړم تاسو لا وی ز چې راځم وی او یا زره فرشته زما پروتوکول کې ولاړو ز تاسو لا غراوړم دا قران حقانیت ده په مقدس مکه باندې وګورئ څومره لویه معجزه ده دنیا کم یو کتاب مرا واخلي هغه سړی ته حرفن نه یادېږي ګوره ټکه پټکه نه یادېږي ودلته وګوره حافظانو ګوره څنګه قران مجید وای خطاب هم نه کې پکې نو دا د قران مجید حقانیت ده
نو چې کم یو کار ابتدا کیږي حضور پاک وی د بسم الله نه کوي. رابعه بصریه وی ویزه چې او د کیدم نو کلمه مې ویله بسم الله مې ویله د خدای نوم مې واغسته وی د شپې غل غلې ټول سامان راغون کړي غلطه پته و چې دا دروازه وی سامان چې په وګه کو وته الته دروازه نشته واپس به سامان کې خو دروازه وته ښکاری ده وی چې سار پاسه د ماغل ناسو مې ولې ویره وی دروازه را تخکاری چې سامان وجد کم به دروازه غیب شي وی ما په خدای باندې پرې خو وی د خدای نوم مې اغسته نو خدای زما د کور حفاظت کولو چې کم یو کار شروع کو بسم الله نه به شروع کو. دلته د یو کس خبره ده عام هغه یو گاډي اغستو یو استاد نه موریدا نو وی هغه ته وی چې یاره دا گاډي چې سٹارټ نو بسم الله په وای چې سٹارټ شي او ورته وی زاغه گاډي نه لم چې کم په کلمو باندې سٹارټ وی قسمیه ده تا قسم یو خړوي هغه کس د بارګین مالکو اوسنه خبره ده وی دا سه زوال پر هغه وی چې هغه بارګین هم خرڅ کو وی بیا ورته چا یادم کو چې ګوره تا هغه غلطي کړې و هغه غلطي دوراو کا ورته نه منه دا سه خبرې دي وی بیا د فلیم کوچ ډرایور شو هغه نه پسته کلندر شو وی بیا کور نم خرڅ کو په دې حالت کې مرد چې خدای د هر سن اخلاص کو نو د خدای د نوم بی عزتی بم نه کې ګوره دا بعض وخت کې مونږ ډیر په جوش کې راشو څه خبره کوم نو بس لګیا شو یاره بس زه پوه شو خدای پوه شو پلانې پوه شو ډنګلې پوه شو کنه نو دا خبر نه کول پکار بعض وخت کې ایمان پیو بیرو په خبر نه پویو الله تعالی دې موږ په ژوندونو کې برکت راولي او د قران ثمرات برکات دې موږ په ژوند کې راولي.